رسول الله مبارک په وخت کې د مسلمه کذاب دعوا وکړه د نبوت او څنګه یې وکړه په سن 9 هجری کې د راغلی مدینه ته نو د چې لاړې یمامه ته نو الته د خلکو ته وی چې څنګه د پیغمبر ته وحی راځي ماته وحی راځي څنګه چې د پیغمبر ته نبوت میلاو دی ماته نبوت میل خدای یمامه نبوت د ما سره دی او د مدینه نبوت د سره دی اوس رسول الله مبارک نبی دی دا ته هم پتا او دای منل چې نبی دی اوس که رسول الله مبارک زما د نبوت نه انکار وکړي نو بیا خو یمامه والا ما نه مني ناراضه دی رسول الله مبارک سره دا خبره وي صفا کومه نو رسول الله مبارک ته خط ولیکو خط چې ولیکو نو په خط کې د رسول الله مبارک ته لیکي خط کې چې من مسلمه رسول الله الى محمد رسول الله وې د مسلمه د طرف نه چې د الله رسول له معاذ الله رسول الله مبارک یاد الى محمد رسول الله تا ته محمد چې د الله رسولي زه خط لیکم او بیا دا غینه پس د په خط کې لیکي اما بعد وې فإن الله جعل الأرض بيني وبين قريش نصفين وی الله دا ازمکا دا زماو د قریش په مابین کې دا نیمه کړی دا نو د یمامه د نبوت مال را کړی دی او د مدینی او د قریش د نبوت تعالی در کړی دی خو ځان ته نسبت کې وی بیني و بین قریش دا نه وی چې بیني و بینک او نه دا وی چې بین حنیف ځکه چې د ابو حنیف قبیله و نو ځان ته د حنیف نسبت نه کوي رسول الله مبارک ته نسبت کوي د قریشو ډایرک هغه منی اومنه نو وای دا نیمه کړی دا بس رسول الله مبارک ته چې دا خط را ورسېدو د الله پیغمبر د خط ولستو او بیا رسول الله مبارک په جواب کې ورته خط ولیکه د الله پیغمبر ورته په جواب کې لیکي من محمد رسول الله الی مسلمه الکذاب دا د رسول الله د طرف نه دی او مسلمه دروغجن ته د تباب خلکو مسلمه ابن حبیب دی الله پیغمبر ورته مسلمه کذاب وي دروغجن مسلمه نو چې دای ورته ولیکنه بیا ورته الله پیغمبر فرمایي دونه بهترین خط ورته لیکل دی اما بعد فإن الارض لله يورثها من يشاء ودا ازمکه د الله دا او الله چې چاته وغواړي په وراثت کې ورکړي دا تنه شي تقسیموله والعاقبه للمتقین خدا خو خلکو خ انجامي ښه نو هغه ته خو الریډي کذاب ویلیو نو هغه ته وغورځو ځکه ته بدی ته دروغجنی والعاقبه للمتقین وخ انجام دا خو خلکو د پاره نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام صحابو کې اعلان وکړو و زما دا خط بدی مسلمه کذاب لسوک ویسی د الله پیغمبر چې دا اعلان وکړ یو صحابي د په صحابو کې غریب صحابي د مدینه په لارو کوسو کې به سره ټوکرې په سروا کجوري به خرڅولې دولس بچیو په هغه بچو کې داسې بچي اومو لا ګرځېدای نشو د پيو ماشومان پکې اومو چې لا پي اسکل او دا غریبه مزدوري به کوله او خپل بچي به پالل نو الریډي به سره کجوري جیب کې وي ځکه چې د کجوري تجارت وکاو نو په دغه وخت کې خلک یو دانه کجوره اچولې د داخوري ځکه رسول الله مبارک خبرې کې غریب صحابي د ځان ل خپل کجوره خوري وګه شوی به نو چې څنګه رسول الله مبارک دا خبر وکړو دی را پاسه ده وی انا یا رسول الله دی انا سره د خلینه د کجورو هغه پوسټ کې راوغورځل د صحابه په مخونو ولګیدل نو صحابه ورته وی امهل لک په مزه دا سکی او ټول کجوري تا مونږ راوېستل لک په مزه نو دی ورته وی لقد سبقني احد قبل سوک معنا مخکې شي بیا بسکو لقد سبقني احد قبل سوک رانه مخکې شي دا هم ځکه دا دونه ټوبو چې بل څوک رانه مخ کې نشي صحابه ورته وی اتعرف عاقبه هذا ته د دې انجام معلوم دی دا خو ورته کذاب لیکل دی په دې خط کې او هغه ځان ته سوي نو چې ته ولا دا خط وړي نو تا به واپس را بری دی اتعرف عاقبه هذا د دې انجام درته معلوم دی نو دی ورته په جواب کې وای د صحابه ته چې آو ولذا وسبت وای ځکه ما دا ټوبو ما ته انجام معلوم دی ما ته پته ده چې په دې کې شهادت ده وای ځکه ما دا ټوب وو ځکه چې را شهادت زما پکار ده نو دې وجه نه ما ټوب وو نو دا خط واغستو رسول الله مبارک ورته وی داسې انداز کې بزي د جرأتمندانه انداز کې بزي صحابه فرمای وای د رسول الله مبارک تور ورکړه پټکی ورک اسه ورک او د چې دې زنه وته په دونه جرأتمندانه انداز کې دی وته چې ګویا د نورسته په مدینه کې د اډو غني سو کوشته ده نه دې ته وای قرباني دولس بچي اس سوک نشته د بل سوک او دی وته وای دونه جرأتمندان د انداز کې دی لاړې نو چالت امامه ته ورسېدو نو مسلمه کذاب په دروازه کسان ولاړو نو د توی چې ما ذاتوري دی ورته وی تاسو دی صاحب مونږ ته خطر لګلو دا غي جواب مې راوړی بس هغه خط خو مشهور او غلط اعلان کړو ما خط لګل دن دی ولا بوته نو چې دن نه بوته مسلمه کذاب لا نو د مسلمه کذاب لا خط ورک
نو چې خط ورکه مسلمه کذاب لنو د دې مشرانو سره د خط د پاره یو خاص کس اگر که دوی پړاول شي خو نه یې پړاوي دا سي دوی خپل یو تعظیم کوي بل څوک نو خط یا کاس لور کوي پړاوي کا نو هغه چې دا خط پړاو هغه چې دا وي من محمد رسول الله اله کې هغه ودرېدو دی ورته وی وایا هغه ولاړو وی وایا نو هغه ورته داسې قتل چې ګوره دا خو د لستونه د وزادونه درباریان ولاړ دي نو څه ویما وینه نه وایا هغه ویلا مسلمه الکذاب بس ډیر را ټوپ کو اساسو پیغمبر ما ته دروغجن ویلی دي اساسو پیغمبر نو دا صحابي ورته فرمایي وای زمونږ پیغمبر ته د دروغجن ویلی دي ستا حقیقت ظاهر کړی دی اکه رسول الله مبارک ورته جرمندانه انداز کې وی دا ستا حقیقت ظاهر کړی دی دا ورته تا ته پته شته د انجام څه دی وی دې د پاره خو راغلی ما ته دا پته ده چې انجام یې څه دی وی زه به تا شهید کما وی انا ادعو من الله تبارک وتعالى بعد كل صلاه الفجر اللهم ارزقني شهاده وزاد هر سار منځنه پس الله ته دا دعا کوم چې الله شهادت راکړي ته ما شهید کړي دی ورته وی زه به دې ټوکړې کم وی تیار یم ورته چې انجام ډیر بد دی وی زما داسې ماشومان دي چې اوس لا په یو مسکی زما داسې ماشومان دي چې په لارو کوڅو کې بار مدینه کې ګرځېدی نه شي وی چې دا مې پرېښي دی راغلی یم نو زه ګورې هسې نه یم راغلی ته چې څه کوي وکړه خو زما پیغمبر ستا حقیقت ظاهر کړی دی دی ولګېد په توره یې والا لاس وورو دا یو لاس یې والا کټ کړو نو بیا ورته وی اتشهد ان محمد رسول الله وی ته دا مني چې رسول الله مبارک د الله پیغمبر دی وی نعم وی اتشهد انی رسول الله بالله لا اسمع وی دا مني چې د الله پیغمبر یم وی نه اورم دیو لګه دا بل لاس ته کټ کو بیا ورته وی اتشهد ان محمد رسول الله نعم اتشهد انی رسول الله ولا اسمع نه اورم دیو لګه دا خپته کټ کړه بیا ورته وی اتشهد ان محمد نعم یا اتشهد انی رسول الله ولا اسمع نه اورم بل خپته پرې کړه د ازاګانی ته پرې کړه او دا صحابي د شهید کو د دې صحابي نوم دی حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه چې کله دې شهید شو رسول الله مبارک د خپل مرګور سره نهزه د الله پیغمبر په جړا شو او بیا رسول الله مبارک صحابو ته فرمایل چې زما صحابي مسلمه کذاب دا شهید کو ایمات جبرئیل امین او خو د چې هغه لاړ او جنت نعمتونو ته داخل شو مور ته پته ولګیدا چې زما بچي په داسې انداز شهید کړي دي نو چې مور ته پته ولګیدا مور وی ارزعته لهذا اليوم د دغه ورځې د پاره ما ولا دا پي ور کړیو چې دا غیرتو کې په اسلام باندې او د شهید شي او دا غد مسلم د نورست نور کسان راغلي دي او ډېر دایان د نبوت راغلي دي یو پکې مرزا غلام احمد قادیانی دی چې دا هم درته مزه کوم زمانه کې د پیروکاران دي نو چې د نبوت داوا وکړه نو دنه د خلکو تپوس کو چې علاقه تاسو سره په دې دلیل څه دی نو امام ابو حنیفه رحم الله وی دلیل مطالبه به نه کوي خدای یو واقعا ډېر مشهور ده وی د عطا الله شاه بخاری سره مېلو شاته الله شاه بخاری ته دوی وزد الله پیغمبر یم ځکه قران مجید کې راغل دیات من بعد اسمه احمدی صلی الله علیه وسلم پس به پیغمبر راځي دا غنوم به احمدی نو زمانوم ده غلام احمد او اساس په عربی کې دا قاعده ده چې کله نکله مضاف مضاف الیه نه مضاف حذف کیږي مضاف الیه پاتې کیږي نو دا غلام احمد مضاف مضاف الیه دی دا غلام ته حذف کا احمد به پاتې شي نو احمد زما نو زه داغه نورست راغلی نو من بعد اسمه احمد داغه نورست راځي داغه نورست هم یما او اسمه احمد و داغه نوم به احمدومی او دا غلام ته نه حذف کا ځکه دا په عربی کې جایز ده اوس په دې تاسو نه پوهیږئ که طلبه یې خپه پوهیږي چې دا خبره شاته الله بخاری توکړو شاته الله بخاری ورته وی عطا الله دا هم مضاف مضاف الیه ده نو په دې کې چې دا عطا لري کنو سبا دې کې دی الله نو ز عطا الله نه دا عطا لري کا نو ز الله یم زتا نبی نه جوړم ستا پلار ته نبی جوړ کړي چا نبی جوړ کړي وسړی لا جواب وک د نبوت داوا کړي د پیروکاران دی وس دا وسنه کسته نور رسول الله مبارک فرمای سلاسون کذابون دا سی بد دیرش کسان علما لیکي دا ډیر زیات برازي خدا ډیر کسان به دا سوي چې دا بخ غټ غټ مشهور کسان وي